دنیا چې څنګه ابتدا د آدم علیہ السلام نه شوی وه داسې بیا سره نو دنیا پیدایش د نوح علیہ السلام دغه کسانو نه شوی. نو د دې وجنه علما وایي چې دې ته آدم ثانی وایي. دویم سوال دا دی چې د قوم ته خیرې ولې وکړي؟ علما لیکي چې خیرې پیغمبر ته پکار وی او کنه نو عزیزانو د دې جواب دا دی چې پیغمبر گو هغه مقام لري چې د الله نه پستا او د تمام مخلوق د پاسا د پیغمبر مقام دا الله په تمام مخلوقاتو کې د پیغمبر نه لوی مقام د بل چا نه. لیکن پیغمبر انسان ضرور وی. څومره صفتونه د انسانیت چې دي دا ټول په پیغمبر کې موجود دي. مثلا مور او پلار، خزا کول او بچی، تکلیف په منځ او دس، دا څومره صفات چې د انسانیت دي دا ټول په پیغمبر کې موجود دي. بل دا چې الله دام کولې شو چې مخلوق ته دین د ملائکو په ذریعہ ویلې یا مخلوق ته دین د جناتو په ذریعہ ویلې. لیکن دا ځکه ونه کړه چې په انسانیت کې داسې انسان پیدا کم چې تاسو بیا سبا داغه د انسانیت جواب نشئ کوله. هغه چې کوم کارونه کوي تاسو عاجز شئ او داغه جواب نشئ کوله. لکه د پیغمبر معجزه بوا، معجزه ته معجزه وای دی د پاره چې بل عاجز شي او داغه جواب نشي کول. لکه زمونږ زمانہ کې گویا کرامت د ولی او د بزرگ. کرامت په عربی کې خرق العادت توای، خلاف عادت دی یو ولی په لاس باندې یو کاروشي دیتا کرامت. دغه شی گویا کې مدعی د نبوت چی وی او دا یو کار داغه په لاس باندې وشي دیتا معجزه وای. کرامت پورې عزیزانو علامہ لیکلی دی چې مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ چھو دا ډیر لوی سړی و. دی به چې مراقبه شه نو علامه مظهری لیکلی دی چې لوح محفوظ به ورته ښکارېده. د د زامنو یو استاد مولانا طاهر نامه و. د په مراقبه کې لوح محفوظ ولیده او لوح محفوظ هغه شی دی
چې د دې تمام کائنات پروګرام پاغلی کله دی او د هر سړی هیستوري چې کومه ده هغه په لوح محفوظ باندې لیکلی دایم لیکلی دي چې دا سړی نیکبخت دی او دایم لیکلی دي چې دا سړی بدبخت دی او ستا او زما څه پته ده چې زمونږ په لوح محفوظ به څه لیکلي ظاهر خدا ده چې منځونه کوو یا تقریرونه کوو یا دا کوو یا دا کوو ایس پته نه لګي چې آخر کې به مونږ نه قدرت داسې یو کارو کی چې په لوح محفوظ باندې به زمونږ نوم کافر لیکلی او کافر به د دنیا نه تیر نو دی وجنه غاور نشي په دې سيزونو باندې چې زه مونځ کوما یا اودس کوما یا روجی نیسما یا می حج کړی دی صاحب حج خو اجي صاحب خو چې هغه خو ټیکټ راوړی د کعبې نه د جنت هغه خو خبرې مکه خدای پاک دې د دې زمانه د اجیانو نه سات سلو غم هغه ورځ مې ولیده دو حج کړی دی او سکال حج لمه وي بیا داخله کړی ده نو په مخه یو ځای کې راغې بربنډه ښځه ورسره را روانه او ده ورسره اوږې والې او لګیا او خبرې ورسره کولې سلام یې راته وکړه سلام مې وانغستو خدای دې مال کور عمران که په دغه سلامونو نوړه کې په لاره راله مال د مکې په بزرګۍ کې هیڅ شک نشته ولی خر به حاجی نشي په طواف خرم د کعبې نه تاو راتاو که نو هغه هم حاجي صاحب شو او بربنډې ښځې خدای دې بیړه غر کړ عزیزانو نن ستا د ملک فیشن جوړ شو نو زما عزیزانو اعتماد بس صرف د خدای په ذات کې صرف په بنده باندې کې یو بادشاہ خپل وزیر ته وایي چې دا پیرانو مرتبه ډیره لویه ده او که دا طالبان چې دا کتابونه وایي د دې مرتبه لویه هغه وایي صاحب هغه سړي مرتبه لویه ده چې د چا په ترخ کې قرآني او مکتب ته رواني او قرآن وایي وایي دا خلک چې لاسونه سپوي وایي د دې مرتبه نشته دا ګڼکپان دي ویلې ټرای کوم دواړه راوغوښته یو پیر صاحب هم راوغوښته یو طالب هم راوغوښته کونتر او چاړه یې ولا ورکړه ویل لاړ شئ او بادشاه سلامت وایي